ان شاء الله زما استاد اولاد زما استاد ننګیالي بچي دا به چرتم زما عزتمندو د گمراهۍ شکار نشي، چرته بم زما استاد بچي د قران نه مخ وانړي، چرته بم د اولیاء د صالحاو د نیکانو خلکو نه زما عزتمندو مخ وانړي. هغه دا د زما عزتمندو چې په نن زمانه کې چې کومه فتنه ده، فتنې خو ډېرې دي خو په هغې کې یوه فتنه د موبایل فتنه ده زما عزتمندو. او حضرت مولانا مفتی تقی عثماني صاحب فرمایي چې دا میزایل دی زما عزتمندو د خپل اولاد او د خپل د دې ننګیالو د ماشومانو بچونه زما عزتمندو دا موبایل واخلی. دا ډېر زیات نقصان ده سیز دی. یو نقصان زما عزتمندو د دې موبایل دا دی چې کله تا خپل دی بچي له په دې وخت کې چې دا بچی لا بالغ شوی هم نه دی، تا دې ماشوم له موبایل ورکو یا ته په کور کې ناستې او په موبایل کې دې ګانه لګولې ده، په موبایل کې دې فلم لګولی دی، په موبایل کې دې ډرامه لګولې ده. او که ته دا نه هم اورې خو ته موبایل کې فیسبوک کې، نو په دې فیسبوک کې به زما عزتمندو د زنانو تصویران راځي. ستا دا بچی دا به ستا سره په غېږ کې ناستي، ستا سره به په خوا کې ناستي، دا بچی به د دې نظر به په دغه زنانه باندې لګي، د دې نظر به په دغه فحاش خلکو باندې لګي. د هغې یو نقصان به دا زما عزتمندو چې ستا د بچي حافظه به کمزوري. دویم نقصان زما عزتمندو هغه به دی چې مونږ کله دا ګورو نو زما او ستا د بچي ګمان به دا وي، هغې خیال به دا وي زما دا پلار چې دا کم شی ګوري دا جوړ ډېر غوره څیز دی، دې کې جوړې ډېرې فایدې دي، ځکه زما پلار ناست دی او د دې څیز چې کم دی هغه دې ته نظر کوي او دې ته په غور او فکر سره ګوري. زما عزتمندو نن په هر کور کې بچی په دغه فتنه کې مبتلا دی. پلار زما عزتمندو موبایل لګولی بچی راشي اوري. زما عزتمندو د خپلو سترګو لیدلې خبره ده. زه دغلته جومات کې امام یم، بله ورځ یو ماشومه راله جینۍ ده او زما سره خواته کېناسته، ما ته وایي قاري صاحب ویې ګانه راته ولګوه. څه راته ولګوه؟ ګانه راته ولګوه. ګوره د هغه ماشومي ذهن دا جوړ شوی و جوړي دا ګانه چېرته یو ښکلی څیز دی، دا ګانه چېرته جوړي ذهن او دماغ له د الله د طرف نه رالېږلی شوی څیز دی. ولې چې د هغې په کور کې دغه څیزونه اورېدلی کېږي نو د ماشومي ذهن هم هغه شان ته جوړ شوی و. دغه شان ته زما عزتمندو یو بل ځای کې هم داسې واقع راله. یو ماشوم راغی، پلار یې موبایل کتو، هغه ماشوم ورته وی ابا جانه ما ته په موبایل کې ګانه ولګوه که نه. نو زما عزتمندو که ما او تا خپل د بچي نه دا فتنه وانغېسته او د خپل بچي لم په لاس کې ورکړه او د بچي په مخ کې ما او تا ناست یو د دغه څیز تکرار او دغه شی ګورو، نو زما عزتمندو د دې اثر به دا وي، د دې نقصان به دا وي چې زما او ستا د بچي به چې کوم دی تربیت ونه شي. مولوي صاحب وفرمایله د یو زنانه واقعه زما عزتمندو بیان کړه، په دې میډیا باندې راځي. یو زنانه ده د هغې ماشومه ده زما عزتمندو او هغه ماشوم بچی دی او هغه ماشوم ایله خبرې کوي، هغه مور ورته د قرآن آیت وایي او بچی د قرآن نور آیاتونه شروع کوي، د هغې تلاوت کوي. صحافیان د هغه مورکۍ نه تپوس کوي ای مورې دا څه وجه ده، دا څه حکمت کیدی شي چې ستا بچي ستا په غېږ کې قرآن یاد کړی دی. نو زما عزتمندو هغه زنانه ورته عجیبه خبره کوي، وی زما عادت دا دی چې زه هر ټیم د قرآن کریم په تلاوت باندې مشغوله یم، هر ټیم د قرآن کریم تلاوت کوم. نو چونکې دا بچی زما په ګېډه باندې و نو دې بچي د قرآن هغه اثر دومره و، ما د قرآن تکرار دومره کړی و چې د قرآن هغه تکرار د دې ماشوم زړه ته ورکو شوی دی او نن دا ماشوم په خبرو باندې راغی نو د قرآن تکرار او د قرآن وینا یې شروع کړه. نو زما عزتمندو نن خو زما او ستا په کور کې زما او ستا زنانو سره موبایل دی، ما او تا هغې ته هم زما عزتمندو بدنظري څه ته وایي، دا هم بدنظري ده چې ما او تا خپل کور ته خپلو زنانو ته هغه د یو خندا والا یا یو داسې غیر څیز چې کوم دی هغه ویډیو راولېږو، په هغې کې د پردي نارینهی، په هغې کې زما عزتمندو زنانۍ او هغې د هغې تماشه کوي. دا زما عزتمندو ډېره سخته ګناه ده. نو مونږ او تاسو له پکار دی چې د خپل اولاد تربیت کول غواړو نو صرف دا په قاري صاحب باندې نه کېږي، صرف دا په مولوي صاحب باندې نه کېږي، بلکې زما عزتمندو چې څومره محنت ستا د دې بچي سره، څومره زما عزتمندو هغه ستا دا بچی دا قاري صاحب د دې غلطو څیزونو نه منع کوي، نو ته به د قاري صاحب سره
په هغې کې پوره لاس اخلی نو زما عزتمندو هله به ستا دا بچی داسې معیار ته رسي چې آینده وخت کې به دې نه یو پاک انسان جوړېږي دې نه به یو تقوادار انسان جوړېږي آینده وخت کې به دا داسې رهنما جوړېږي آینده وخت کې به زما عزتمندو دا داسې یو انسان جوړېږي چې دا به غلا نه کوي دا به د قوم په پیسو باندې ډاکنه کوي دا به نور داسې یو غلط کار هغې ته به لاس ورنه اچوي ستا عزت به نه نیلام کوي ولې چې ستا د بچي تربیت په داسې غېږ کې شوی دی ستا د بچي تربیت په داسې پاک ماحول کې شوی دی